بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 52 نمبر درس دی، یعنی 52 نمبر درس دی، او نن به انشاءالله موږ وایو باس نفی جحد بلم در فعل مستقبل مجهول. دا لم چې دی که نه، لم دا په فعل مضارع داخلیږي. دا ګوره په ماضي وغیره باندې نه داخلیږي، دا همیشه د فعل مضارع نه مخکې لګي، او چې په فعل مضارع کې کم صیغو باندې پیش وي نو هغې له جزم ورکوي، او چې کم صیغو کې اوو صیغو کې نون اعرابي وي هغې نه هغه نون اعرابي ختموي. دا لفظي دا دوه تبدیلیانې کوي. لم په لفظونو کې عمل دا کوي چې کم پیش والا صیغې هغې له زبر ورکوي او هغې له جزم ورکوي، او چې کم نون اعرابي والا صیغې دي نو هغې نه نون اعرابي غورځوي، او نون جمع مؤنث دوه صیغې دي هغې ته هېڅ هم نشي ویلی. دا خو لفظي عمل و. اوس معنوي عمل یې څه دی؟ معنوي عمل دا دی چې کله دا فعل مضارع دا لم چې دی که نه فعل مضارع باندې داخل شي نو فعل مضارع هغه د حال او د مستقبل معنی ختمه کي، واپس ماضي معنی ماضي معنی ته واړی، یعنی د مضارع هغه د حال او د مستقبل معنی ختمه کی او د مضارع معنی ته جوړه کی. لفظ به هماغه د مضارع وي، د دې لم د وجې نه به د دې مضارع معنی د ماضي شي. ټیک شوه؟ لکه ګورئ لم ینصر هغه مدد اونکو، اوس دې دا لم لرې که ینصرو هغه مدد کوي یا به وکي. وګوره هغه مدد کوي اوس په حال کې، یا به مدد وکي په راتلونکي وخت کې. خو په دې ینصرو باندې لم ولګوه، لم ینصر. نو ګورئ لفظونو کې عمل دا وکړو چې ینصرو هغه آخري را باندې پیش و، رو هغه ختم کو، ینصر شو، دا لفظي عمل شو. او معنوي عمل څه شو؟ معنی ورله د حال او د مستقبل هغه ختمه که، واپس یې ورله معنی ماضي ته واړوله. لم ینصر هغه مدد اونکو، هغه یو سړي مدد اونکو. نو دا خو د دې نه مخکې درس کې مونږ د نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف ګردان کړو. معروف هغه ته وایي چې فاعل معلوم وي، کار کوونکی معلوم وي. او مجهول اوس په نن مونږ وایو باس نفي جحد بلم در فعل مستقبل مجهول، یعنی مجهول هغه صیغو ته وایي چې د هغې فاعل معلوم نه وي. ٹھیک شو؟ فاعل نامعلومه وي، نو نامعلوم هم ورته وایي، مجهول هم ورته وایي. نو نن موږ وایو د نفي جحد بلم در فعل مستقبل مجهول ګردان. د مجهول د جوړولو طریقه ما ښودلې وه، د هغې کې دا وي چې د فعل مضارع نه چې کله ته دغه جوړې مجهول جوړې، نو ګورئ دا ینصرو دی، ینصرو دا معروف دی، ینصرو دا معروف دی. ته چې د ده نه مجهول جوړې نو د اخره نه به ورله شروع کړي، اخره نه. یا به داسې وکړي چې علامت مضارع له به پیش ورکړي. علامت مضارع څلور دي، یا تا الف او نون، یا تا الف نون. ٹھیک شوه؟ نو دا چې د کومې صیغې په شروع کې وي نو هغې له به پیش ورکړي، د یا له تا له الف له او نون له دې له به پیش ورکړي، او د اخري حرف نه مخکې حرف له به زیر ورکړي، زبر ورکې، زبر. اخري حرف نه به ګوره اخري حرف دلته را ده، دا به نه چیړي، د دې را نه مخکې سواد دی، دې له به زبر ورکې، ینصرو دا مجهول شو. د ینصرو معنی ده د دې ینصرو دا معروف ته، ینصرو دا معروف ته د ده معنی ده هغه یو سړی مدد کوي یا به وکړي. ٹھیک شوه؟ دا دواړه معنی کولی شي. د ینصرو معنی ده اوس د هغه یو سړي مدد کیږي یا به وشي، د هغه یو سړي مدد کیږي. په مجهول کې د هغه سړي مدد کیږي، خو چې څوک یې کوي هغه معلوم نه دی. او په ینصرو کې معروف کې هغه یو سړی مدد کوي، نو هغه چې څوک مدد کوي هغه معلوم دی. ٹھیک شو جی؟ نو په مجهول کې مدد کارکوونکی معلوم نه وي، او په معروف کې کارکوونکی معلوم وي. ٹھیک شو؟ نو د معلوم ته دې ته فعل معلوم هم وایي، فعل معروف هم ورته وایي، او دا ینصرو ته فعل مجهول هم وایي، فعل نامعلوم هم ورته وایي. په آسان الفاظو کې هم پوه کوم. ښه جي، اوس دلته کې موږ سره دا هغه ټول معروف ګردان دی. لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصري، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم انصر، لم ننصر. نو اوس خو به یو په دې کې د مجهول هغه قاعده پخه شي، مضبوطه یاده شي چې یاره مجهول څنګه جوړیږي، او دویمه دا چې د مجهول معنی به مې زده شي. ښه جي، دا
صيغه واحد مذکر غائب لم ینصر دی. لم ینصر دا فعل معروف دی. لم ینصر معنی دا هغه یو سړي مدد اونکو. اوس د دې لم ینصر نه زه مجهول جوړم نو دا به کې د علامت مضارع له به پیش ورکړي. دلته یا باندې زبر دی دا به پیش کړي او د آخري را نه مخکې سواد دی دله به زبر ورکړي. لم ينصر بس صرف دقه دوه علامت مضارع له پیش اخري نه مخکې له زبر. علامت مضارع له پیش اخري نه مخکې له زبر. علامت مضارع له پیش اخري نه مخکې له زبر. اخري به نه چیړي هغه اخري نه چې کوم مخکې وي نو هغه له به زبر ورکړي. نو د لم ینصر نه لم ينصر شو. نو د لم ينصر معنی ده د هغه یو سړي مدد اونه شو. د هغه یو سړي مدد اونه شو. د هغه یو سړي مدد اونه شو. معنی ورله دا لم چې دی دا د فعل مضارع معنی ماضي ته اړی. ها لم ینصرا دا معروف ته معروف. لم ینصرا هغه دوانو سړو مدد اونکو. اوس زویم چې د هغه دوانو سړو مدد اونه شو نو د دې ینصرا نه به مجهول به جوړ کی. علامت مضارع له به پیش ورکی اخري نه مخکې حرف له به زبر ورکی. نو دا علامت مضارع یاد د له به پیش ورکی او د اخري را نه مخکې حرف له به د صاد د له به زبر ورکی. نو لم ینصرا لم ینصرا د هغه دوانو سړو مدد اونه شو. د هغې دوانو سړو مدد اونه شو. ټیک شو جی د هغې دوانو سړو مدد اونه شو. لم ینصرو د هغې ټولو سړو مدد اونه کو. لم ینصرو هغې ټولو سړو مدد اونه کو دا معروف دی. اوس د ده نه زه مجهول جوړوم نو دا علامت مضارع یا له به پیش ورکړي او ګوره د آخري را ده نو دې را نه مخکې له به زبر ورکړي. نو لم ینصرو لم ینصرو معنی ده د هغې ټولو سړو مدد اونه شو. د هغې ټولو سړو مدد اونه شو. ټیک شو جی. نو د معروف نه مجهول شو. اوس دا لم تنصر هغې یوې ښځې مدد اونه کو. لم تنصر هغې یوې ښځې مدد اونه کو. اوس زه وایم چې د هغې یوې ښځې مدد اونه شو نو لم تنصر د علامت مضارع تا له به پیش ورکړي اخري را نه مخکې له به زبر ورکړي سوات له به زبر ورکړي. نو لم تنصر معنی ده د هغې یوې ښځې مدد اونه شو. د هغې یوې ښځې مدد اونه شو. ټیک شو جی. دا اوس د مجهول معنا شوه. لم تنصر د هغې یوې ښځې مدد اونه شو. لم تنصر د هغې یوې ښځې مدد اونه شو. لم تنصرا اوس وګوره دا لم تنصرا دی. لم تنصرا هغې دوانو ښځو مدد اونه کو. زه وایم چې د هغې دوانو ښځو مدد اونه شو نو ګوره علامت مضارع تا ده دله به پیش ورکړي اخري را ده د دې را نه مخکې سواد له به زبر ورکړي. نو لم تنصرا معنی ده لم تنصرا معنی ده د هغې دوانو ښځو مدد اونه شو. د هغې دوانو ښځو مدد اونه شو. د هغې دوانو ښځو مدد اونه شو. او لم ینصرن معنی ده هغې ټولو ښځو مدد اونه کو. لم ینصرن هغې ټولو ښځو مدد اونه کو. اوس زه وایم چې د هغې ټولو ښځو مدد اونه شو مجهول ته جوړول غواړم نو صرف علامت مضارع له به پیش ورکړي اخري را نه مخکې سوات له به زبر ورکړي. نو لم ینصرن معنی ده د هغې ټولو ښځو مدد اونه شو. د هغې ټولو ښځو مدد اونه شو. ٹھیک شو جی. نو دا د معروف نه مجهول شو. اوس لم تنصر ستا مدد اونه شو. لم تنصر ستا مدد اونه شو. لم تنصر تا مدد اونه کو. لم تنصر معروف معنی ده تا مدد اونه کو. لم تنصر تا مدد اونه کو. اوس زه وایم چې ستا مدد اونه شو نو زه به داسې دې کې به علامت مضارع تا له پیش ورکړي او اخري حرف را ده د دې را نه مخکې سوات له به زبر ورکړي. نو لم تنصر معنی ده ستا مدد اونه شو. ستا مدد اونه شو.
ٹھیک شو لم تنصرا تاسو دوانو سړو مدد اونکو تاسو دوانو مدد اونکو زه وایم چې ستاسو دوانو مدد ونه شو نو علامت مضارع تا له به پیش ورکې اخري را نه مخکې سوات له به زبر ورکې ٹھیک شو لم تنصرا ستاسو دوانو سړو مدد ونه شو ستاسو دوانو مدد ونه شو ستاسو دوانو مدد ونه شو لم تنصرو تاسو ټولو سړو مدد اونکو لم تنصرو تاسو مدد اونکو زه وایم چې ستاسو مدد ونه شو دا ته جوړول غواړم نو علامت مضارع له به پیش ورکې او د اخري را نه مخکې سوات له به زبر ورکې لم تنصرو ستاسو ټولو سړو مدد ونه شو ستاسو مدد ونه شو ٹھیک شو دی اوس ګورئ لم تنصري تا یوې ښځې مدد اونکو یعنی تا مدد اونکو زه وایم چې ستا مدد ونه شو نو دا علامت مضارع تا د ده له به پیش ورکې او اخري را نه مخکې سوات له به زبر ورکې نو لم تنصري معنی ده ستا یوې ښځې مدد ونه شو یا ستا مدد ونه شو ستا مدد ونه شو ٹھیک شو جی لم تنصرا تاسو دوانو ښځو مدد ونه کو زه وایم چې ستاسو دوانو ښځو مدد ونه شو هغه ته جوړول غواړم یعنی مجهول ته جوړول غواړم نو علامت مضارع له پیش ورکوه او د اخري را نه مخکې سوات له زبر ورکوه ٹھیک شو نو لم تنصرا ستاسو دوانو ښځو مدد ونه شو ستاسو دوانو مدد ونه شو ٹھیک شو لم تنصرنا معنی ده تاسو ټولو ښځو مدد ونه کو تاسو مدد ونه کو زه وایم چې اوس د ده نه مجهول جوړ کړم چې ستاسو مدد ونه شو دا ته جوړول غواړم نو علامت مضارع له به پیش ورکې او د را نه مخکې حرف له به زبر ورکې نو لم تنصرنا معنی ده ستاسو ټولو ښځو مدد ونه شو ستاسو ټولو مدد ونه شو یعنی که ښځې ورسره لیکي هم بهتره خبره ده که نه کي هم ښه خبره ده ستاسو ټولو مدد ونه شو ٹھیک شو لم انصر معنی ده ما مدد ونه کو لم انصر ما مدد اونکو زه وایم چې زما مدد ونه شو نو ده به حمزه علامت مضارع د ده له به پیش ورکې د را نه مخکې سوات له به زبر ورکې لم انصر زما مدد ونه شو زما مدد ونه شو ٹھیک شو لم ننصر مونږ دوو یا ټولو سړو یا ښځو مدد اونکو مونږ دوو یا ټولو مدد اونکو مونږ مدد ونه کو زه یم چې زمونږ مدد ونه شو نو بیا به دنه مجهول جوړ کې د نون علامت مضارع له به ضمه ورکې اخري را نه مخکې سوات له به زبر ورکې نو لم نون سور معنی ده زمونږ مدد ونه شو زمونږ دوانو یا د ټولو دوانو معنی هم کولی شي او د ټولو معنی هم کولی شي زمونږ مدد ونه شو ٹھیک شو دی نو دا د مجهول ګردانو دا به په یاده یادول غواړي سره د معنو صیغه واحد مذکر غایب لم ينصر دا هغه یو سړي مدد ونه شو صیغه تثنیه مذکر غایب لم ينصر دا هغې دوانو سړو مدد ونه شو صیغه جمع مذکر غایب لم ينصرو دا هغې ټولو سړو مدد ونه شو صیغه واحد مؤنث غایب لم تنصر د هغې یوې ښځې مدد ونه شو صیغه تثنیه مؤنث غایب لم تنصرا د هغې دوانو ښځو مدد ونه شو صیغه جمع مؤنث غایب لم ينصرنا د هغې ټولو ښځو مدد ونه شو صیغه واحد مذکر حاضر لم تنصر ستا مدد ونه شو صیغه تثنیه مذکر حاضر لم تنصرا ستاسو دوانو مدد ونه شو صیغه
صيغه جمع مذکر حاضر لم تنصروا ستاسو ټولو مدد ونشو. صيغه واحد مؤنث حاضر لم تنصري ستا مدد ونشو. صيغه تثنیه مؤنث حاضر لم تنصرا ستاسو دوانو مدد ونشو. صيغه جمع مؤنث حاضر لم تنصرنا ستاسو ټولو مؤنث ستاسو ټولو مؤنثو یا ستاسو ټولو مدد ونشو. صيغه واحد متكلم لم انصر زما مدد ونشو. صيغه تثنیه و جمع متكلم لم ننصر زمون مدد ونشو. نو ګورئ دا د نفي جحد بلم در فعل مستقبل مجهول ګردانو. اوس په دا په یاد باندې داسې یاد کړئ لم ينصر لم ينصرا لم ينصروا لم تنصر لم تنصرا لم ينصرنا لم تنصر لم تنصرا لم تنصروا لم تنصري لم تنصرا لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. دې طریقې سره به دا ګردان ان شاء الله یاد کړئ. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.